أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بدني ښکلاوي شروع وي، مخ مبارک مو یو حصه ویلې و او یو حصه پاته و. علامه عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک تر دې حدیث شریف لاندې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه څخه نقل کوي په فتح الباری کې چې په عربو کې دا مشهور و چې یو شی تشبیه به د لمر سره ورکړل شو، نو مقصود به د هغه شی روښانتیا، یعنی پلانکی کس به داسې ځلیدونکې چهره لري لکه لمر، او کله چې به د یو شي تشبیه د سپوږمۍ سره ورکړه نو مقصود به یې تازګي او شایست و، یعنی پلانکی کس داسې شایسته او تازه دی لکه سپوږمۍ. نو کله چې د حضرت جابر رضی الله عنه مبارک څخه پوښتنه وشوه چې پیغمبر علیه السلام مبارک داسې و لکه توره، حضرت جابر رضی الله عنه مبارک دستي جواب ورکړي نه، بلکې داسې نه و لکه توره، داسې و شایست یې داسې و لکه لمر، او ښکلا یې داسې و لکه د سپوږمۍ. وصف نبی صلی الله علیه وسلم مبارک. امام بخاری رحمت الله علیه مبارک د حضرت برا رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د څخه یو چا پوښتنه وکړه چې آیا پیغمبر علیه السلام مخ مبارک داسې و لکه توره؟ حضرت برا رضی الله عنه مبارک جواب ورکړي چې نه، بلکې داسې نه و لکه توره، داسې و لکه سپوږمۍ. صحیح البخاری. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تر دې حدیث شریف لاندې لیکي چې د سائل د پوښتنې دوه احتمال درلوده. یو دا چې سوال کوونکی پوښتنه وکړه چې آیا پیغمبر علیه السلام مبارک مخ مبارک اوږد و لکه توره؟ حضرت برا رضی الله عنه مبارک جواب ورکړي چې نه، بلکې لکه سپوږمۍ غوندې ګردی و. بل احتمال یې دا دی چې د سائل پوښتنه وکړه چې آیا پیغمبر علیه السلام مبارک چهره ښکلې او ځلیدونکې داسې و لکه توره؟ حضرت برا رضی الله عنه مبارک جواب ورکړي چې نه، بلکې پیغمبر علیه السلام مبارک ښکلا او ځلا او شایست تر تورې زیات و لکه سپوږمۍ غوندې داسې و. فتح الباری. ابو عبدالرحمن او علامه برزنجي رحمت الله علیه د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې هغه به ویله چې پیغمبر علیه السلام مبارک چهره په کامله توګه ګردی نه و، بلکې یو څه اوږدوالي سره ګردی و، لکه هم داسې چهره چې په عربو کې د ستاینې وړ و. وصف نبی صلی الله علیه وسلم. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې په بعض روایتو کې د پیغمبر علیه السلام مبارک د چهرې ښکلا او ښایست د لمر سره تشبیه ورکول شوې ده، او په بعض روایتو کې د سپوږمۍ سره تشبیه ورکول شوې ده. نو د دې دوه روایتو په مابین کې ټکر نشته، ځکه په محبوب علیه السلام مبارک کې هم د لمر اوصاف و او هم د سپوږمۍ اوصاف و. او بل وجه دا ده په عربو شاعرانو کې دا عادت و چې د شایستو صفت او تشبیه به د لمر او د سپوږمۍ سره ورکوله. نو دا روایت د دوی خپل عادت سره سم ویل شوی دی. کني د پیغمبر علیه السلام مبارک شایست تر ټولو مخلوقاتو لوړ او زیات دی. کله لکه د دې خبرې په تایید چې حضرت جابر سمرته رضی الله عنه مبارک روایت دی چې پیغمبر علیه السلام مبارک په یو داسې شپه کې چې سپوږمۍ روښانه و، پیغمبر علیه السلام مبارک په سره جوړه کې ما ولیدي، ما چې د پیغمبر علیه السلام مبارک ته وکتل او بیا مې سپوږمۍ ته وکتل، زما په سترګو کې د پیغمبر علیه السلام مبارک تر سپوږمۍ زیات شایسته و. علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک خبره به زیاته کړه چې پیغمبر علیه السلام مبارک ښکلا او رڼا پر ټولو اطرافو د ځمکې اسمانو غوړېدلې ده. د دې سره سره الله جل جلاله په بدني کمالاتو او باطني کمالاتو هم نازول دي. خو که حقیقت ته وګورو نو د هر شي نور الله جل جلاله د مبارک د نور څخه پیدا کړی دی. نو د پیغمبر علیه السلام مبارک نور داسې ذاتی او خپل ځاني دی چې هیڅ وخت د څخه نه جلا کیږي، نه په ورځ کې او نه په شپه کې. او بالمقابل د سپوږمۍ نور ذاتی او خپل هم نه دی، بلکې د لمر څخه د نور خیرات غواړي، او بل د سپوږمۍ هغه
خواستي نور هم پوره او بشپړه رڼا نه ورکوي، کله په کمیدو کې وي او کله یو مخ تور شي. شرح مولود نبوي صلی الله علیه وسلم امام دارمی رحمت الله علیه، امام بیهقی رحمت الله علیه او داسې نور کتابونه د ابو عبیده رضی الله عنه مبارک څخه نقل کوي چې دی مبارک فرمایي ما د ربیع بنت معوذ رضی الله عنها مبارک څخه پوښتنه وکړه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د چهره مبارکي بیان راته وکړه. دې مبارکي راته وویل که دې لیدلی وای تا به ویلي وای چې لمر راباندې راوخاتی. سنن دارمي دلایل نبوت. امام سیوطي رحمت الله علیه مبارک په حواله د ابن عساکر رحمت الله علیه د حضرت جابر رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام مبارک و فرمایل چې جبرائیل علیه السلام مبارک راته راغلی، راته ویل چې الله جل جلاله سلام در باندې وایي او وایي چې ای زما حبیب صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام مبارک په حسن تمی د کرسی د نور جامه ور اغوستې ده او ستا و حسن تمی د عرش عظیم د نور جامه ور اغوستې ده. خصائص الکبرى. یو عارف یو شعر ویلی دی زما جانان طلبګار یم ستا د سپین مخ، هسې تږی د دیدار یم ستا د سپین مخ، نقاب دور که زه بلبل ستا د ګلشن یم، سناخوانه لوی سهار یم ستا د سپین مخ، که مې پرېږدي 12 بنده لا مقیم یم، هسې نه چې توبهګار یم ستا د سپین مخ، پی پر پی که د ګردو چټکې اوري، دلته ګډ د عشق په کار یم ستا د سپین مخ، که مې جام ستا د لبانو په خوله کښېښود، خود به وایم نازبردار یم ستا د سپین مخ، زه عبدالعزیز که غرق یم په تورتم کې، پروا نسته خریدار یم ستا د سپین مخ، زه عبدالعزیز که غرق یم په تورتم کې، پروا نسته خریدار یم ستا د سپین مخ. وما علینا الا البلاغ المبین.